خوشاله کنا جنتو یا الله پاکا مالنا لا نرضى یا رب یا الله پاک اوس پم نه خوشاله سلسبیل سوے زنجبیل سوے کافور او تسلیم سوے د پیو نهر د غبین نهر د شراب نهر یا الله همیشه ځواني همیشه صحت طول عمر ژوندون جنت او د جنت نعمتونه د سرود او پالنګونه یا الله ارسل پسلی اوس پم نه خوشاله الله پاک وہ تو فرمائی سمم خوشالو ما جنتیان بسم پس خوشال شي وحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا اے زما بندگانو دبستاتنا ہمیشہ خوشال ایمان شرط بخفا کی گمنان الله پاک زما استاد نو خوشاله شي نو ګورا د دې حدیث نه معلومه شو چې د الله پاک درجه سرټیفیکټ سند او ډیګري دا به جنتیانو ته په جنت کې ډېر خپل نعمت ملاو شي او آفرین شاباش زمون په صحابه کرام چې الله پاک دومره خوشاله کو د محبوب سنت طریقې داسې وکړي چې الله پاک وته پجوندانوي رضی الله عنهم ورضوا عنه رضی الله عنهم الله پاک د دینه خوشاله دي او دوی د الله پاک نه خوشاله دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل مال خپل جان خپل ټول صلاحیتونه د الله د دین نه قربان کړو چې محبوب چاندو وخته د تبوک ته فارغ کارا ویل کراوړې چاندا چې چا سرسي بس د نر بچیار سره وړو وته ما دا ترکت فی اهلک کور کې د صبر خو دو وی ترکت الله ورسولا کور کې مې الله او د الله رسول پر خاودا د الله او د الله رسول مینه مې پر خاودا نو بیا دومره حالت پر راغې چې د بټونو او د تڼو په ځای باندې د کیکر ازغي هغه جامو کې چولې دي الله پاک جبرئیل السلام راولېګو او ته وی ان ربک یقرئک السلام او بکر پتا باندې ستارب سلام وای او الله پاک وای چې انا راضن عنک هل انت راضن عني الله پاک ابو بکر تا وای چې د خوستان ډیر زیات خوشاله ما نو ته زمانه خوشاله یو کنه ډیر زیات جوړل او بیا چغو کې وی چې زه د خپل الله ناراضی ما نو ګورا آیات کریمه کې وی تاسو کامیابی غواړئ نو فین آمنو بمثل ما آمنتم به اوشان معیاری کل ایمان چې څنګه صحابه کرامو الله پاک باندې ایمانو په خپل ایمان باندې محنت کړو دا خپل یقین نصیب شو چې هر حال کې به الله ته توجه کولا صحابه کرام لو دشمن ته نه پورې وړېدو اګشته اوس دغه ختم کړی هغه طرف نه وتا اشارتونه کولو چې تاسو دغه غاړه ته مونږ دلته صحابي الله تا جړه پر یاد وکړو سوي حضرت سعد رضی الله عنه یادوم حضرت سعد رضی نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عمل ګورته وی راځي راکړي
په سمندر او دریاب باندې اسونه ور تاکړه او ټول پوری ووړېدل په دریاب باندې اسونه روان دي هغه غیر چوکتل وی دیوا مدا یو بل ته وی دا دیوان دي او ټول تختید دا چې الله سره تعلق او یقین فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا د دې وجنه محبوب فرمایي الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله وګوره دې حدیث شریف ته محبوب منت کوي الله اے خلق د الله نو یریږي اے خلق د الله نو یریږي لا تتخذوهم غرضا من بعدي زمانہ پس زما صحابه کرام باندې اعتراض نه مکوي ولې فمن احبهم فبحبي احبهم څوک چې صحابه سره مینه کوي نو زما د وجنه وسره کوي ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او څوک چې صحابه سره بغض کوي نو زما د وجنه وسره کوي ومن آذاهم فقد آذاني چا چې صحابه له تکلیف ورکو نو مانه تکلیف راکو ومن آذاني فقد آذى الله او چا چې مال تکلیف راکو نو دا الله له تکلیف ورکو او چا چې الله له تکلیف ورکو نو الله به زر تر زر دنیا کې رونی سي د حدیث تمنګورو د سوال سمې کومه پړکاله ستوري خپلې نو عائشی بی بی محبوب توی چې ستاسو ملګرو کې داسې سوچتا چې دا غدا سے بشمارا نیکی محبوب ته جواب دی او ناغوی کزما والد محترم بیادی جی قربان سوکتے بی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د یو صحابی فضائل محبوب فرمائے کزما نفس بل پیغمبر وی استخنا زمون خدا خپل عقیده او نظریه دا او یقین دی چې ردی دعوت چلو خپل بچون وسو کړ وسوتا چې دا غین د عقیده او یقیني چې محبوب اخیری پیغمبر دی بل نوې پیغمبر نوې نبی دنیا ته بالکل تر قیامت ناراضي عیسی علی السلام چې راځي هغه د مخکنه پیغمبر دی بل نوې پیغمبر د محبوب نه پس دنیا ته بالکل ناراضي محبوب فرمای لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب د زمانہ پس بل فرض محال پیغمبر وی استخنا وکوینا به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عثمان رضی الله عنه ته چې مونږورو نو محبوب ته سمره دعاګانې کړې دي واقعا مشهور ده مونږه تاسو اورو د اختر مقاله محبوب چې منزله تا زمون روحاني مور وتا وی چې د مشره کور دې د چم داون زنانه راځي نو په خپل حسن نشتا محبوب مبارک راواړو او یې فرمایل چې ما سره هم څه درک نه لګي چې کله واپس راغې سګوري هر یو بیبي کرا ماشاءالله کټوي باندې دي تاسو وکدا چې وداستا سوزم حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ لکه محبوب یو لور او بیا چې هغه پاتوا نو ام کلثوم هغه ولا ورکړه څونه د محبوب په دې خپل صحابي باندې واده شوی دي دا تاسو زوم دا چلو کو محبوب لاس مبارک چتلو یا رحمانو ساحر الحساب علی عثمان یا الله پاکا په حضرت عثمان غنی باندې رضی الله تعالی عنہ باندې د قیامت حساب کتاب آسان کې ولندا دا چې آیات کریمه کې وایي چې صحابه کرامو څنګه په الله باندې یقینو الله باندې ایمانو دا چې ایمان تاسو په الله پاک جوړ کې د صحابه کرامو د محبوب سره کم تعلق کم بنا محبت
الله اکبر. یو نو لوکی صحابي فقط په اعتبار سره حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ چې کله محبوب د قبا نه مدینه منوره ته تشریف یوړو نو ماماګان ماما خیلی قبیله بنو نجار دا د محبوب ماما خیلی وا نو دی وته استقبال کې ودرېدل قطار جوړ کو نو دا حضرت طلحه رضی الله عنه کله خي طرف ته ګوري کله د طرف نه ګوري کله مخینه محبوب تنیغ نه ګوري محبوب دې تکه انی احبک یا رسول الله جی قربان تا سره می مینا دا دوستا په دیدن باندې ماړې کم نه ځکه درته بیا بیا ګورم نو دا خبره ده محبوب په امتحان کو ورته پلار دې مړ دې په منډه شو بیا راوغختو لنډه دادی بیمار شوی دی محبوب ته پوس لته نو دې جاړل محبوب ته ولې جاړ بیجو قربان جاړم پدې چې اس خدمت مستاسو نه کو تاسو د خدمت مقارنه ملاو نه دا چې خیا خلک ګور نو لنډه دا چې محبوب پوښو نو پلار ته ولوي چې کله دې د شپې او پات شي نو بیا ما خبر کې چې زه جنازه وکم او تاسو توجه کې کله چې دا صحابي او پات کیږي نو دې وصیت کوي چې زه عمرما وګوره محبوب ته به د جنازې نه وایي ولې ځکه تک تور تم دې شپه اته محبوب زما جنازې له تشریف وروړي او چې کافرانو ولا تکلیف ورنکي لنډ دا سحر چې تاسو شو جی قربان هغه بیگاو پات شوی دی امنګ د پنځړې دی دا ګوره کیسه نه دی بیا حدیثو کې موږ ته څومره سبقونه دي د شپې صحابي پات کیږي او د شپې د پد کیږي ځکه محبوب فرمایي ته کارونو کې تاسو تلوار کوي پاره کې یو دا کار دی چې اسرعو بالجنازه اسرعو بالدفن اسرعو بالجنازه اسرعو بالدفن تلوار کوي په جنازو کې تلوار کوي د مړي په خولو کې نو څومره پکار چې موږ په دې باندې عمل کوو دلانډه جی قربانه خو بیگاو پات شویو بیا مونږ د پنځړو محبوب دا قبر فاتزي دعا کوي چې یا الله پاکا اللهم القي طلحه یا الله پاک د حضرت طلحه سره په دې حال کې ملاو شي چې یا الله پاک طاقت خان دي او هغه ته خان دي صحابه کرامو دا الله سره چې کوم تعلق او مینا محبت په الله باندې ایمان محبوب سره مینا محبت تعلق په محبوب باندې ایمان دک شان به مونږ او تاسو وروړو په محبوب باندې ایمان داله چې محبوب په پیغمبر باندې آخري به مانی او دا یقین بساتي چې د محبوب نه پس بل پیغمبر نشتا په فرشتو باندې صحابه کرامو څنګه ایمانو هغه شان ایمان په آخرت باندې صحابه کرامو څنګه ایمانو هغه شان ایمان الله رب العزت د دې خوش قسمت ایمان زمونږ او تاسو د ایمان د پاره معیار وګرځو فین امنو تدې خلق ایمان نوړو بمثل ما آمنتم به فشان د ایمان تاسو باندې فقد اهتدوا نو پس یقینا دی لارو دلا هدایت پدې کړي چې دا قران او حدیث زمونږ او تاسو نه کم ایمانیات واړي چې صحابه کرامو دا غي پریکټیکل کړل الله پاک منل څنګه الله پاک د منلو حق دی پیغمبران منل څنګه د پیغمبران منلو حق دی فرشتي منل جنت دوزخ قیامت تقدیر وغیرہ دا څومره چې ایمانیات دي دا داسې منل څنګه قرآن او حدیث کې زمونږه مطالبه ده اوس یو سړی د دین مخ اړي دی غریب په بغض او حسد او دشمنی کې دي وان تولوا قدیم اخواړو فانما هم فی شقاق یقینا دی په اختلاف کې دي دشمنی کې دي تسلیدا
تخبل دین محنت کوا الله پاک سره تعلق جوړ کا د محبوب په سنت طریقو باندې رنگ شه نو فسيكفيكهم الله تسلیدا الله رب العزت استاد پارا کافی شي وهو السميع العليم او دا الله کل صفات السميع الله پاک د هر چا आवाज د هر زینا په هر وخت کې په هر جبه کې بغیر د اسبابو ډایرک اوري الله پاک زمون په आवाज اورېدو کې اسباب ته محتاج نه دي مونږ چې خبرې کوو چې ملګری نږدې ډایرک وسره خبره کوو چې لري شي لوډ سپیکرې ای بی بی کني موبایل نیټي دا ذرایع الله پاک پیدا کړی دي د دې ذریعو په وجه باندې مونږ خپل ملګری سره بار ملک ناس یو خبرې کوو خدا دا چې مونږ او تاسو یو وخت یو تن خبره کوي د یو تن خبر او الله رب العزت الله اکبر دا ټول مخلوقات په یو ټیم کې لګیایي پښتو کې اردو کې انګریزي کې فلان فلان خدای سړی د چا څه حاجات دي څوک څه خبرې کوي الله رب العزت د ارچا आवाज د ارچا خبره هر وخت کې بغیر د اسبابو ډایرک اوري السميع چې په دې باندې زموږ یقین راشي موږ به غیبتونه پریدو موږ به کنزل پریدو موږ به دلدارې پریدو چې به زموږه خبره الله پاک برای راست اوري السميع الله پاک زموږ خبره اوري العليم الله پاک زموږ په حالات باندې عالم دی کوم جمعات کیو الله پاک ویني اګه موږ مدرسه کیو کارټ پټیو دکان او اجرو کیو الله پاک ویني چې په دې څو ټکو باندې د امت یقین راغې لکه څنګه چې د صحابه کرام راغلیو او داس ایمان جوړ شي نو بس غیبتونه میبتونه با او اجرو به ټکونو دکانونو ورټو کې مکمل ختم شي چې یو سړی وي دا د خبرې کومه کزان له کومه پټي چا سره نوم الله پاک السميع او الارض العليم دما د حال نه خبر دی الله رب العزت اول مالا بیا تاسو لا په خپل صفاتو د کامل یقین توفیق نصیب کی بیا وګورئ فین امنو کچره دی خلق ایمان نوړه پشان دی ایمان تاسو پاره باندې یقینا دی لارو مبتلا اقدیم خواړو نو یقینا دی په سخت دشمنه کې دی پس درد چې کافی بشي تا د پارا د دې مخالفینو نه الله او دا الله پاک دې دارجا خبر اوري او د ارجا په حال باندې خبردار دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين